بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فمنهم شاب نشأ في عبادة الله تعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د جبر نباغي د انقلاب سړی دی نمري، د جبر نباغي د انقلاب سړی دی نمري، د وخت د گزارونو د جواب سړی دی نمري، د علم دشمنان کو پلر کیږي کو ورکیږي، خو خدای د قلم او د کتاب سړی دی نمري. ډېر ګران قدرمند او محترم په دغه مجلس کې تشریف فرما زموږ مهمان خصوصي مهمان مکرم حضرت مولانا مفتی محسن محمود مبارک زی صاحب، د دې سره تشریف راوړونکي ډېر درانه مېلمانه خواږه مشران، په دې محفل کې موجود د جمعیت علماء اسلام د ضلع د کابینې اراکین او د دې تحصیلي ګاګرې امیر محترم صاحب، د جمعیت طلبه اسلام د ضلع مشران او د جمعیت طلبه اسلام د تحصیلي ګاګرې نو منتخب کنوینر زمونږ استاد یو ډېر تکړه با همت نوجوان برادرم جناب ضیاء الرحمن صاحب، په دې محفل کې شرکت کوونکو نوجوانانو، ننګیالو، د اسلام سپاسالارانو، د ختم نبوت محافظینو، د دین اسلام مجاهدینو ورونو، زه تقریر نه کوم، تقریر به مونږ او تاسو ټول د حضرت مفتی صاحب اورو ان شاء الله. دوی چونکې زمونږ میلمانه دي او زه دوی ته د په خیرالۍ ویلو دپاره د محفل ته حاضر شوی یم. مخکې مې چاته وخت ورکړی دی، د کرکټ یو فاینل ټورنمنټ دی او هلته ډېر لوی ګیدرینګ دی او هغه خلک ډېر انتظار کوي، خو بهرحال د تمهید په طور باندې یو دوه درې خبرې ستاسو د وړاندې عرض کوم. د ټولو نه وړاندې ما نخي طرف ته چې دا کوم ښکلي نوجوانان ناست دي دې ته درخواست کوم دلته یخې سیلۍ لګي کو د مخامخ ځای ته راشئ، نو غرمه به در باندې هم لګي، د مجلس به هم برابر شي. مفتی صاحب تاسو ته د خطاب کولو دپاره تشریف راوړی دی، نو تاسو چې مخامخ یئ نو د هغې د ژبې خبرې به ستاسو سینې ته او ستاسو زړونو ته ورکوزېږي. د ټولو نه وړاندې جناب ضیاء الرحمن صاحب ته خراج تحسین پیش کوم چې ډېر په کم وخت کې هغوی د دې ټول تحصیل دوره وکړله او په دې تحصیل کې یې تنظیم سازیانې وکړلې. د هر کلی په سطحه باندې د نوجوانانو یو ډېر بهترین ټیم ورک دا تیار، دا خو لا ابتدا ده. ان شاء الله دا د دوی د 15 ورځو خواري او محنت و چې دا محنت دوی څو میاشتې برقرار وساتي، نو بیا به د ګاګرې په سطحه چې کوم کنونشن کېږي ان شاء الله په دې چت باندې به د خپې د کېښودلو ځای نه وي ان شاء الله العزیز. نن چونکې ورځ داسې ده، یو طرف ته د مدارسو د وفاق المدارس امتحاناتو اکثر طلباء کرام پرچوله پیپر لتلي او هغوی د دې وجې نه دي حاضر شوي، پیپرې ختمې شوي دي، وروسته مسافري کړې وه، خپلو کورونو ته واپس شوي دي او د کالج او د سکول سټوډنټان د هغوی هم داسې چې کوم مصروفیات دي د هغې مصروفیاتو د لاسه به یې دلته ښه شرکت نه وي کړی، خو انشاءالله دا وړاندبنی پل مو کامیاب دی، دا وړاندبنی قدم مو مبارک شه. انشاءالله را روان قدم چې اخلی نو نوجوانان هغه به انشاءالله تاسو ته مرحبا او لبیک به درته وایي. نوجوانان ورونو، زمونږ او ستاسو دا ځواني دا د الله د طرف نه زمونږ او ستاسو سره امانت دی او دا الله راکړی د دې دپاره ده چې تاسو به په خپله ځوانۍ زما د دین څوکیداري کوئ، تاسو به په خپلو خولو زما د دین تحفظ کوئ او چې ضرورت پیښ شو
نو په خپلو وینو او په خپلو سرونو به زما د دین تحفظ کوئ. دا د الله رب العالمین عظیم امانت دی زمونږ او ستاسو په لاس کې. نن په دې محفل کې مونږ او تاسو دا عهد کوو د خپل رب سره، الله ستا راکړې ځواني به ستا په دین باندې شیندم انشاء الله. ستا راکړې صلاحیت به ستا د دین نه قربانوم انشاء الله. او دا خو ډېره وړه قرباني ده. اجلاس دی، زه چنګچي کې کینم، لس شل روپۍ کرایه ورکم، اجلاس له راشم، دا خو ډېره وړه قرباني ده. د دین اسلام دپاره چې الله سخته قرباني را په غاړه کړي، لکه د افغانستان نوجوانانو ته چې الله ور په غاړه کړې وه، چې د دنیا د سوپر طاقت د هغې مدر اف دی بمز به په خپلو جذباتو په خپل استقامت باندې ماتوي. نو که مونږ او تاسو ته هغه سخته قرباني را په غاړه شوله، نن دا نرمه قرباني مونږ نشو ورکولی، سبا له به هغه سخته قرباني مونږ څرنګه ورکوو. د فلسطین مسلمانانو ته، نوجوانانو ته چې کومه قرباني ور په غاړه ده چې زما بیت المقدس به د اسرائیلو د قبضې نه آزادوي، د کشمیر مسلمانانو نوجوانانو ته چې کومه قرباني ور تر غاړه ده چې د دغې خپلې خاورې د خویندو میندو د لوپټو تحفظ او دفاع به کوئ. مونږ او تاسو ته خو ډېر پرامن، ډېره آسانه، ډېره سهل، ډېره نرمه لار دا الله رب العالمین را تر غاړې کړې ده. نو لہذا مونږ او تاسو نن د دې عهد دپاره په دې محفل کې را جمع شوي یو چې مونږ به د علماء کرامو په سرپرستۍ کې خپل صلاحیتونه د الله په ځمکه د الله د دین نافذ کولو دپاره استعمالو ټول وای انشاء الله. زمون او ستاسو چې د کم تنظیم سره تړون دی د هغې نوم دی جمعیت طلبه اسلام. تاسو را سره ووایئ، د هغې نوم دی جمعیت طلبه اسلام. د هغې نوم دی جمعیت طلبه اسلام. جمعیت طلبه اسلام د هغې نوجوانانو د تنظیم نوم دی. کوم نوجوانان چې د اسلام د سربلندۍ دپاره اجتماعي جدوجهد کوي. جمعیت دا مونږ او تاسو ته د اجتماعیت دعوت راکوي. یو کس په یوازې سطح باندې دا خدمت نشي کولی. یو غټ په لاره کې پروت دی، یو کس نشي ورتاولی. لس شل کسان چې رایوځای شي او د هغې زور په یو سمت باندې وي، الو د لارې نه دا غټ رکاوټ، دا غټ ګټ دی ارغړولی شي، دی ورتاوولی شي. مونږ او تاسو به په خپلو صفونو کې نظم و ضبط ساتو. زمونږ او ستاسو به فکر هم صالح وي، زمونږ او ستاسو به اخلاص او نیت هم خالص وي. خو د هغې سره سره به مونږ او تاسو یکسو یو. مونږ او تاسو به تنظیمي طور په یو لار باندې روان یو. یو طرف ته به مونږ او تاسو زور کوو. زمونږ او ستاسو د ټول جدوجهد مقصد به اسلام وي، د الله رب العالمین د دین غلبه او استحکام وي. جمعیت طلبه اسلام د هغې نوجوانانو یو تنظیم چې د هغې فکر یو دی، د هغې سوچ یو دی، د هغې نسب العین یو دی، او هغه دي طلبه او هغه راغون شوي د اسلام د سربلندۍ دپاره. زمونږ او ستاسو په جنډه باندې به لله الامر لیکلی شوی وي. زمونږ او ستاسو چې کوم بیج دی، په هغه بیج باندې به د ټولې دنیا ګلوب ګول نقشه دا به وي، په هغې کې به سپینه جنډه وي او په هغې کې به دننه لیکلي شوي وي لله الامر. دا ولې؟ دا ګلوب دا د ټولې دنیا دا کره. د دې مقصد دا دی چې زما تنظیم، زما سوچ، زما فکر عالمي دی. زه په وړو خبرو کې خپل صلاحیت ضایع کول نه غواړم. زما د زندګۍ مقصد په ټوله دنیا باندې د الله رب العالمین د دین غلبه ده. دا ګلوب، دا د بال په شانتې کرښې چې پکې راکاږل شوي دي، دا د دنیا کره، دا کره ارض، دا ټول په ټوله زما ټارګټ دی، زما هدف دی. ما ته که څوک وایي چې تاسو اسلام آباد غواړئ، دا دی ما ته ډېره وړه خبره کوي. اسلام آباد نه، زما مقصد د زندګۍ دا دی چې په ټوله دنیا باندې به د الله د دین راج راولم. اسلام آباد خو ډېره وړه خبره ده، دا خو مې خپل کور دی. اسلام آباد
دا خو د پاکستان زړه دی، دارالخلافه ده، دا خو مې د خپل کور غولی منډو دی، دا خو اړو چاته نه پرېږدم، دا مې اول ټارګټ دی. او د دې د غلبې نه وروسته مې په ټوله دنیا باندې د الله د دین راج قایمول دی او د الله د دین جنډه پورته کول دي. دا د نبي علیه السلام نه د امت ته پاتې ده، لیظهره علی الدین کله. د نبی علیه السلام د بعثت مقصد دا و چې د الله دین په باقیو ټولو نظامونو باندې غالب کی. لہذا د جمعیت طلبه اسلام د هغې چې کوم مونوګرام دی، د هغې چې کوم بیج دی، په هغې باندې ګلوب دی، دنیا ده، په هغې کې دننه سپینه جنډه ده. د دې جنډې سپینوالی د امن نښه ده. موږ د امن علم بردار یو. موږ په دنیا کې خونریزي نه غواړو، موږ په دنیا کې وینه تویول نه غواړو، موږ د امن علم بردار خلق یو. زموږ جنډه سپینه ده، سپینه جنډه د امن نښه ده. په هغې جنډه باندې لیکلی شوی دی لله الامر. لله الامر د قرآن کریم د یو آیت حصه ده. لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. د لله الامر مقصد څه دی ورو؟ د لله الامر مقصد دا دی چې زما په انفرادي ژوند کې او په اجتماعي ژوند کې په دواړو کې به اختیار دا د الله رب العالمین چلیږي. نظام کو په دې ملک کې نظامی معیشت چلیږي، نو کو څوک د سرمایه‌داریت او د کیپیټالیزم دپاره زور لګوي، کو څوک د کمیونیزم او د سوشلیزم دپاره زور لګوي، نو زما په جنډه لله الامر لیکلی شوی دی زه د الله والا نظام معیشت غواړم. زه په عدالت کې د الله نظام غواړم، زه په ریاست کې د الله نظام غواړم، زه په نصاب تعلیم کې د الله او د الله د رسول تعلیمات غواړم، زه په نظام معاشرت کې اسلامی نظام معاشرت غواړم. لله الامر. کو چا په خپلو تندو باندې لیکلي دي عمران خاني غواړم، چا پې لیکلي دي باچا خاني غواړم، رب ذوالجلال زما تندې د لله الامر دپاره منتخب کو. زه د الله رب العالمین د دین اختیار او د دین اقتدار غواړم. دا زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده. لہذا د جمعیت طلبه اسلام نوجوانانو ستاسو انتخاب الله کړی دی د دې پاک مقدس مشن او تحریک دپاره. د دې وجې نه د خپل جماعت سره به کمیټډ پاتې کیږئ، د خپل نظریې او د خپل سوچ سره به مربوط پاتې کیږئ، د خپل تنظیم نه به جدا کیږئ نه. ګورئ د کومې ونې نه چې څانګه کت شوله، دا څانګه څو ورځو پورې پاڼې پکې شنې وي، مړاوي شي، زیړې شي، وچې شي، دا پاڼې وریجېږي او دغه څانګه سره د پاڼو نه د اور خوراک شي، ونه تکه شنه ولاړه وي، نوې څانګه پکې راوخیږي، نوې تیغونه پکې راشي، په هغې باندې میوه هم راځي، د هغې نه سوری هم خلق حاصلوي، د هغې جرړې ډېرې لاندې مضبوطې کوزې شوي وي. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. د خپل اجتماعیت سره کمیټډ پاتې کیږئ، د خپل جماعت او د خپل سوچ او د خپل فکر سره د هغې سره مربوط پاتې کیږئ، د خپل مرکز سره د هغې سره کنیکټ پاتې کیږئ، یو ځای پاتې کیږئ، د مرکز نه به کنیکشن نه کټ کوئ. ورنه ستاسو مثال به هم د هغې څانګې شي کومه چې په خپله د اور خوراک شوه، باقي ونه سدا بهار دی، خو نن پې خزان راغلی دی، خو سبا له به پې بهار راشي. لہذا د خپل جماعت سره تاسو کمیټډ پاتې کیږئ، د خپل تنظیم سره پاتې کیږئ، چې کله هم تاسو ته आवाज درځي چې اجلاس دی، په دې نیت پکې شرکت کوئ د الله د دین د غلبې جدوجهد دی. کو زما د ځوانۍ یو څو لمحات الله د خپل دین د چوکیدارۍ لپاره قبول کړل، په الله مې ملازه نشته، په الله مې احسان نشته، دا د الله رب العالمین په ما باندې احسان دی چې زما ځواني د خپل دین لپاره ډال جوړوي. داسې به کوو انشاءالله که خیر. زه ستاسو د حضرت مفتي صاحب ترمنځ حایله کېږم نه، بس حضرت مفتي صاحب به انشاءالله ډېر قیمتي ارشادات او فرمودات په هغه خپل انداز کې تاسو ته فرمایي. مفتي صاحب هم د جمعیت طلبه اسلام د دې صف نه یو وتلی نوجوان دی او الحمدلله موږ په دې فخر کوو. نن د اسلامي سیاست شعبه چې په ټوله دنیا کې چا متعارف کړله، د دې دور شیخ الهند، د دې دور
یو عظیم علمی سیاسی روحانی شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے د دې باغ د جمعیت طلبه اسلام یو ګل دی، هغه هم د جمعیت طلبه اسلام پیداوار دی، هغه هم د جمعیت طلبه اسلام نه دا تربیت اخیستلی دی. د اسلام به حیثیت نظام مطالعه کول ما ته جمعیت طلبه اسلام ښودلی دي. د اسلام صرف د عقیدې او د عباداتو نه وروستو د اسلام د اخلاقیاتو نظام، د اسلام د معاشرت نظام، د اسلام د معیشت نظام، د اسلام د عدالت نظام، د اسلام د ریاست نظام، د اسلام د سیاست نظام، اسلام به حیثیت نظام مطالعه کول دا موږ ته جمعیت طلبه اسلام ښودلی دي. تاسو به هم د اسلام دا نظام های حیات دا به مطالعه کوئ، په دې باندې به سټډي سرکلز دا به منعقد کوئ، په خپله مدرسه کې، په خپل کالج کې، په خپل سکول کې، په خپل یونیورسټۍ کې، په دې حواله باندې به تنظیم انشاءالله وقتاً فوقتاً په مختلفو عنواناتو باندې تاسو ته لیکچرې درکوي، تاسو ته به ترغیب درکوي، تاسو به خپل سټډي دا به تاسو جاري ساتئ. دا ستاسو تعلیمي ژوند دی، دا ستاسو د تعلیم تینې ور دی، دا ستاسو د تربیت تینې ور دی. عملی سیاست ته چې تاسو مخې ته کیږئ، عملی زندګۍ ته چې تاسو کله مخې ته کیږئ، نو ګوره فوجي چې کله خلک مورچې ته لیږي نو د هغې نه مخکې په ټریننګ سنټر کې د تیار کړی وي، ده ته د جنګ طریقه ښودلې وي، ده ته یې اسلحه ورکړې وي، د اسلحې چلې ورته ښودلې وي، دی چې ځي هلته نو دی تیار ځي. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دا اعداد دی ستا ریاست څه دی، د اسلام نظام عدالت څه دی، د اسلام نظام سیاست څه دی. زمونږ د سیکولر جماعتونو سره اختلاف په څه شي باندې دی؟ ولې نیشنل پارټي په یو لار روانه ده، موږ په بل لار روان یو؟ ولې پی ټی آی په یو لار روانه ده، موږ په بل لار روان یو؟ ولې پیپلز پارټي په یو لار روان ده، موږ په بل لار روان یو؟ ولې مسلم لیگ په یو لار روان ده، موږ په بل لار روان یو؟ زمونږ بنیادی اختلاف په دې ملک کې د دغه نورو سیاسي ګوندونو سره په څه بنیاد باندې دی؟ په دې ټولو خبرو باندې به موږ او تاسو جمعیت طلبه اسلام پوهه کوي. او چې کله عملی ژوند ته لاړ شو نو که موږ او تاسو د ژوند په هر فیلډ کې، په هره شعبه کې یو، هغه چې څه مو زده کړي دي د هغې د تنفیذ او د امپلیمنټیشن دپاره به موږ او تاسو خپل ژوند وقف کوو. الله رب العالمین دې د جمعیت طلبه اسلام د دې نوي کنوینر محترم جناب ضیاء الرحمان صاحب دا کاوشونه قبول کړي او موږ دې ته تسلي ورکوو. جمعیت علماء اسلام ستاسو په سر باندې مضبوط شفقت لاس کې ښودلی دی. خپلې سرګرمیانې، خپل جدوجهد جاري ساتئ. د چوټۍ په دې ورځو کې چې په کومو کومو کلو کې د دیني مدرسو طلبه کرام واپس کورونو ته راغلي دي، کوشش وکئ هغې له واړه واړه اجتماعات کېدوئ، د کلي علاقې علما ورله راوغواړئ او هغې په جمعیت طلبه اسلام باندې پوهه کوئ، هغې ته بریفنګ ورکئ، هغې دپاره کوشش وکئ چې د دې 2-3 میاشتو لپاره د مطالعې ټارګټ ورته ورکئ چې جنابه ته به یو کتاب دی هغه به مطالعه کې، د هغې کتاب نوم دی علماء هند کا شاندار ماضي، چې تا ته پته ولګي چې په دې خطه کې علماو څومره قربانۍ ورکړي دي او څومره تحریکونه یې چلولي دي او د څومره نشیب و فراز نه هغې وتلي دي. او نن چې موږ او تاسو ته دا ښایسته ښکلې ګلدسته میلاو ده نو دا په کومه قربانۍ باندې موږ ته میلاو شوې ده. تاسو به یو ملګري ته دا هدف ورکوئ چې ګوره مولانا حفظ الرحمن سیوهاروي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی اسلام کا اقتصادي نظام، ډیر بهترین کتاب دی. لہذا د چوټیانو په وخت کې د هغې کتاب مطالعه وکړو. تاسو به یو ملګري ته وایئ چې جانباز مرزا یو کتاب لیکلی دی، د هغې نوم دی انګریز کې باغی مسلمان، او هغه ډېر بهترین کتاب دی. تاسو به په هغې کې د خپلو اکابرینو د هغې قربانیان او د هغې تاریخ به پکې تاسو ګورئ. تاسو به خپلو ملګرو ته وایئ چې حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی سے بھی یو کتاب لکھل ہے اسلام کے 3 معاشی نظام، سوشلزم، کیپٹلزم اور خپل خودنوش سوانح حیات لیکلی دی کابل میں 7 سال پاغی نوم باندې ډیر بهترین کتاب دی. هغه کتاب کې د بنیر تذکرم کړی دا مولانا عبید الله سندھی سے بنیر ته هم راغلی دی. اوس زمونږ د نوجوانانو ته دا پته نشته دی چې بنیر د څومره تحریکونو مرکز پاتې دی. بنیر دا د تحریک ازادۍ څومره مرکز پاتې دی. دلته کومو کومو اکابرو تشریف راوړی دی او کومو کومو اکابرو دلته خپل وفود را لیږلي دي.
حاجی صاحب تورنګزی بونیر ته چا رالیږلی غفار خان مرحوم هغه بونیر ته چا رالیږلی زما ژوند او جدوجهد کې باچا خان د چا حواله ورکړې ده چې زه د هغه د قافلې یو سپاهي وم هغه د شیخ الهند صاحب حواله ورکړې ده چې زه د هغه د قافلې یو سپاهي وم بهرحال مونږ او تاسو له سټډي کول دي مطالعه کول دي دا ټولې خبرې به مونږ ته څوک ښیي دا به جمعیت طلبه اسلام مونږ او تاسو ته ښایي الله رب العالمین دې ستاسو دا خدمات قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین